بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهونکی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو خویندورونو، د رمضان مبارک ډیر زیات قیمتي او ډیر زیات عجیب لمحې دا شروع دي او فوراً او مسلسل د باران بشانت رحمتونه دا محترم راوریږي. په دې رحمتونو کې د ورځې هلکه روژه نیسي او د شپې بیا محترمو د ماسخوتن د مانځه نه بعد بیا تراویح کوي. نو چې کله هلکه تراویح کوي نو د هلکو په ذهن کې دا خبره راځي چې یاره څنګه چې سړي دا تراویح مونځ کوي، جمع سره مونځ کوي، آیا ښځې به هم دغه رنګې مونځ کوي؟ آیا ښځې جمع سره مونځ کولی شي که نه شي کولی؟ دغه رنګې کم هلکان دي یا کم ماشومان دي یا کم ماشومان جینکۍ دي، آیا دوی په تراویح باندې ودرول دا پکار دي که نه دي پکار؟ دغه رنګې دې سره سره د تراویح نیت څنګه دی؟ اکثره هلکانو له نیت نه ورځي، ښځو له نه ورځي، یا کم چې ماشومان دې نه ورځي وله سړي به د تراویح نیت څنګه کوي؟ اکثر سړو هم نیت نه ورځي. او دغه رنګې چې کله څلور رکعته برابر شي نو کم ذکر دغه رنګې تراویح چې کومې دي دا به دوه رکعته کوو که دا به څلور رکعته کوو، په کمو کې ثواب سیوا دی. او په تراویح کې به کم صورت وایو. اکثر خلکو ته پته هم نه وي چې که دا صورت ویل غواړي، دا ویل غواړي، دا ویل غواړي. دغه رنګې محترمو تراویح چې څومره حساب کتاب دی په دې باندې ځان پوهه کولو دپاره دا کلیپ کتل د ډیر زیات ضروري دي او ډیر زیات لازمي دي. زمونږ محترمو لومبۍ خبره دا ده چې سړي څنګه تراویح کوي جومات کې، نو آیا دغه شانتې به ښځې هم تراویح کوي؟ د کور نه یو سړی لاړ شي او دی له تراویح لمونځ وکړي، آیا د پوره کور غاړه خلاصېږي یا نه خلاصېږي؟ نو جواب دا شو چې تراویح هر سړي باندې سنت دی، لکه څنګه چې هر یو سړی ځان له ځان نه روژه نیسي نو دغه شانتې به هر یو سړی ځان له ځان نه تراویح کوي، که دا هلکان دي که دا سړي دی که د هر څوک دي. دغه رنګې کوم چې هلکان دي او نابالغه دي دوی ځان سره جومات ته بوتلل دا پکار دي، ځکه چې دوی لاړ شي هلته کې کمې تراویح کوي نو هغوی خو له عملنامه کې نه لیکلی کېږي، خو د مور او پلار په عملنامه کې لیکلی کېږي. نو دا ماشومان ځان سره بوتلل دا پکار دي. بل دا د یو قسم لا ظهیره ده، هغوی چې تراویح کوي نو ستا په عملنامه کې دا لیکلی کېږي. او هلته کې نبي کریم علیه صلات وسلام وایي چې ماشومان جومات ته دا بوځئ چې د لمانځه چلې زده کړي. بله خبر دا چې زنانه به کور کې تراویح کوي او که به نه کوي. څنګه چې سړي روژه نیسي او ورسره تراویح کوي دغه شانتې به زنانه روژه هم نیسي او ورسره به تراویح کوي. نو چې روژه ونه نیوله، روژه نه نیسي مطلب روژه یې نه ریښوله یا حیض دی یا بله څه مسله ده، تراویح هم نشي کولی، ځکه چې هلته کې مونځ پکې به یې نه کېږي، د قرآن تلاوت پکې به یې نه شي کولی. نو که چېرته ښځې روژې نیسي نو خامخا به څه کوي؟ تراویح به کوي. دغه رنګه محترمو دې سره سره کومې چې جینکۍ دي دا سړي چې هغه نابالغه دي نو پکار دی میندو له یا خویندو له چې دغه ځان سره خوریان یا دغه کوم بچیان دي دا ځان سره کور کې دا ودرئ چې دوی کوم مونځ کوي. یو خو دا چې د لمانځه طریقه به زده کړي، بیا چې غټې شي نو بیا پرېږدي به یې نه، دا مونځ به خامخا کوي بیا. او بل دا د لمانځه ثواب به د پلار او د مور په عملنامه کې الله پاک دا لیکي. نو تراویح به زنانه هم کوي. بل دا چې د تراویح نیت څنګه دی؟ نیت کوم نظر د اخلاصه 2 رکعاته تراویح مونځ ادا کوم بل ذروه پر زاره خو دی خاص خدای تعالی را محمد کعبه شریف ولور کو الله اکبر. سړی نیت تړي په جماعت کې او داسې وایي نیت کوم نظر د اخلاصه 2 رکعاته سنت تراویح مونځ ادا کوم په دې ذروه دی حضرت امام بسی محمد کعبه شریف ولور کو الله اکبر. بل دریم نمبر سوال زموږ دا دی چې تراویح به 2 رکعاته کوو او که دا به څلور رکعاته کوو. فرمایي چې که څوک 4 رکعاته کوي دا هم صحیح ده، که څوک 2 رکعاته کوي دا هم صحیح ده، خو ډېر زیات ثواب په دې کې دی چې څوک 2 رکعاته کوي. 2 رکعاته راوکړل، د هغې نه بعد بیا له پاسه 2 رکعاته وکړه، بیا 4 رکعاته ستا برابر شو، بیا له کښېنه تسبیحات وکړه. دغه رنګې بله مسله پکې دا ده چې 4 رکعاته برابر شي نو کم ذکر ډېر افضل دی.
بس درېمه کلمه وایي دا ډېره زیات اسانه ده. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. دا بک ویل پکار دي. دغه رنګي کم صورتونه به خلق وي، خزه به کم صورتونه وي. امام حوزه لګي هغه ورزي ولا او دل اکثر حضور نه ورزي، نو پکار هدا دا چې زنانو ته اهل صورتونه ټول یاد دي. په دغه باندې مطلب یو رکعت کې سورۃ الفیل ویلي، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، دا سورۃ ویلي وي. په دویم رکعت کې ایلا بقریش، ورپسې په دریم رکعت کې ارایت الذی، څلورم کې دارنګ سورۃ الکوثر. دس ویلې وي یا دس ویلې وي چې کوم سورۃ الفیل له په دې باندې دوه رکعات کړې وي، ورپسې سورۃ القریش باندې دوه رکعات، ورپسې سورۃ الماعون باندې دوه رکعات، نو له سورۃ نو تقریبا 20 رکعات په آسان باندې کیږي. کو دا هم چاله نو ورځي نو صرف قل هو الله احد دام ویل شي په دې باندې مونږ کیږي. بل سوال دا و چې آیا زنانه د تراو د مونږ په جمع کولای شي کو نشي کولای؟ نو ښه خبردار ښه خبره چې اره خزدي په کور کې یو ګډ کې ځان نه ځکه سکے دا د مونږ کوي. دا موضوع د جمعات د مونږ ډیر ځل بهتر دی. او کو چرته په وځه کې خزي او ډیر زیاتی نو کو دوی جمع سره مونږ کې نو کولای شي چې کومه زنانه جمع ورکې دا و منځ کې ودرېږي پکې، دا به منځ کې ودرېږي او په دا ځکه کې ودرېږي چې هلته کې د سړو تګ راتګ دانې پکې. دا د تراو د مانځه طریقه شوله، په دې باندې عمل وکړئ. الله پاک هم ډېر زیات خوشحاله کړه. الله پاک دې زموږ ستاسو ټولو تراویح قبول کړي، روژې دې قبول کړي، د رمضان نیک اعمال دې ټول قبول کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.